أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين أما بعد ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قرآن مجید کې زنا حواله سره بدکاری حواله سره ذکر شوی دی چې خداوند عالم زنا حرام کړی دی او بعد فعل ګڼل دی و دی حواله سره قرآن آیه گواه دی مو سره گناهانو کې و گناه څخه کبیره گناه ګڼل شي. گناه کبیره هغه گناه ته ویل شي چې هغه واجب انسان بیا جهنم ته ځي، هغه نه و گناه هغه زنا ده. قرآن مجید چې زنا ولا تقربوا زنا نږدې ما ورسه زنا خو خود پرېدا چې نږدې ور نشي، ولا تقربوا زنا زنا د نږدې ور نشي. انه کان فاحشه دا په څرګندې بهایتوب ده، بهایي دی دا. وساء السبیل او دا ډیره بد لیاره ده، غلطه لیاره ده. امام بخیر علیه السلام د موضوع سے پنځم مولایي لسانی ست خصال هغه کس زنا کوي هغه کې شپږ خصوصیات دي. د زناکار ست خصال یا شپږ سزاوانې واقع هغه او سره روبرو دي. درې فی دنیا، درې سزاوانې هغه ته دنیا کې ملويږي. وثلاث فی الاخره او درې سزاوانې هغه ته قیامت کې ملويږي. واما التي فی الدنیا اما هغه درې سزاوانې چې د دنیا کې ملويږي. نمبر 1 فیذهب بنور الوجه چې هغه مخ نه به نور ځي، چهره کې به نورانیات نه وي. ویورث الفقر دویم نقصان دی زنا دا دی چې دا انسان غریبانی سره روبرو کې ښه روزګار وي، ښه زندگی وي، چې دغو ګناهانو کې ورنوځي، بېروزګارۍ او سره مشکلاتو سره معیشتي فقر سره دا بیا روبرو کېږي. ویعجل الفنا او دریم سزای دغې دنیا دا دی چې عمر کې کمی دی. چې روایاتو کې شته که یو سړي عمر 50 سال دی، زنا وجنه عمر کمیږي یا 30 یا 25 سال ته رسي، عمر کمیږي زنا وجنه. و اما التي في الاخره اما هغه درې ګناهونه چې دغه سړي ته ورځې قیامت ملويږي. نمبر 1 فسخط الرب خدای به غضب کې راولي، خدای ور باندې ورځې قیامت غضبناک وي. هر سړی ورځې قیامت د الله رب العزت رحمت و کرم لطف ته محتاج دی چې خدای باندې مهربان وي، اما دغه بدکاری انسان باندې خدای غضبناک وي. وسوء الحساب و حساب ډېر سخت وي. والخلود فی النار او بله سزای هغه جهنم ورته. حتی دغه پورې چې انسان دا سوچ ونکړي چې ما زنا چا سره وکړه، حتی هغه ښځه مسلمانه نه وي هم یهودي وي، عیسوي وي، کافره ویلی نه وي، زنا دی چې چا سره ویلی نه وي، هغه سزا هغې دنیا کې هغه ته مقرره شي دی. حتی قبر نه دي دا سزا تا ورځې قیامت پورې دا شروع وي. فاذا بعث من قبره چې کله دغه کس قبر نه پاسېږي ورځې قیامت. تعذ الناس من نتن ریحه خالق بیدی باد بوی نه تکلیف کی وي، دوره بوی ونه خیچی باد بوی. فیعرف بذالک اندغ باد بوی وجنه به دا مشهوری خالق بیدی چې دا چونکې پلان کایده یعنی زناکار دی ازکه دا بوی ونه څي. و بما کان یعمل فی الدار دنیا چونکې دا عمل دی دنیا کې کولو ازکه نن دغه باد و بوی سره دا روبرو دی. حتی یؤمر به الی النار چې امر به وشي چې د جهنم ته بوځي. البته هغه کس هغه توبې نه بخیر لوټ دی. الا و ان الله حرم الحرام و حد الحدود دا چې خدای حرام کړي دي و حدود د پاره حدودی خېدي مقرره کړي دي چې زنا صورت دی، لیوات صورت دی، پلانکې ګناه صورت دی. فما احد اغیر من الله تعالی خدای نه علاوه چو غیرتی دینا یعنی ټولو نه غټ غیرتمند څه کوم دی هغه الله رب العزت دی، خداوند متعال دی، ټولو نه غټ غیرتی خداوند عالم دی. ومن غیرته حرم الفواحش دی خدای غیرتونه اندغه غیرت څه هغه فواحش، هغه زنوانی، هغه ګناهانی، هغه بدکری، هغه بدفعلی، هغه ټیکری سار نه غورځول، هغه عیشي دا
چې وجه نه حرام کړی چونکې خدای غیرتی دی ځکه مو سره اسلام دایرې ته کله شکر نه وتلو د قرآن دایرې ته هغه دپاره یو شرط دا دی څه په کار د زندګۍ کې ویلیوز باندې هغه بلیف باور او اعتقاد وکړي اقدارو باندې هغوی نه یو قدر غیرت دی چې انسان کې په کار د دین وجې نه غیرت وي چې هغه سره نموس خیال وي هغه سره ټیکري خیال وي هغه سره دا خیال وي که چیرې دلته ما دا ګناه وکړله سبا یې ما دروازه ونه ډکېږي هغه سره دا سوچ وي چې سبا که چیرې بلې خور حرمت ما خراب کړلو عصمت مې خراب کړلو دا یې تو غیرت ختم شولو بهیتوب در راغله بهیتوب سره څه ماشاء ما فعله څه غواړي څه کوي بیا دا هغه دایره اسلام کې به پاتې کېږي نه اخري به د حالات ته رسي نن چې اسلام ټیکري باندې حجاب باندې تاکید کوي سوره نور کې چې انشاءالله بعد والی یو کلیپ کې اشاره ورته کوم هغه دی وجې نه دی چې دا ګناهانې بند شي تاسې وکړئ دغې زنا وجې نه امریکا چې کوم اطلاعات راپورټونه دي لاکو بچي چې کوم دي نامشروع بچي هغه معاشرې ته راغلله هغه بچی نه معاشرې شولو نه څه دی هغه ترکې ته وتلو پلار یې شونکې معلوم نه مور یې معلوم نه هغه نامشروع بچی یو پټلۍ سره یې وغورځولو یو ډسبین کې واچولو هغه دپاره بیا ادارې جوړې کړلې اما اسلام نکاح واجب وګرځولو ښځې او شوهر منځ کې څه پلار رضایتو کې شریک وي څه هغه سره دا نکاح وشي یا نکاح سره هغه بچی دي خپل بچی حساب شي دا څه هغه نکاح سره تولیدي نسل وشي بچی محفوظ پاتې شي او اوس وکړه نن ته معاشره څومره خوندوره ده چې تا ته پلار معلوم دی مور معلومه دی خور ورېره خورزه دا ټوله بهترین یو خاندان دی اما دا شی چې خربوي دا زنا دا ګناهانې د بدګري د بدفعلي د عیاشي او فحشي خربوي ځکه دغه ځای کې به زه دغه شي ته اشاره وکړم ایتا کوم دښمن دی یهود شکل کې دی یا عیسائی شکل کې دی یا امریکا اسرائیل شکل کې دی یا لیبرلیزم شکل کې دی یا سیکولریزم شکل کې دی یا وی مقصد دغه دی چې دغه معاشرې کې بېحیي زیاته شي ویلنټاین هغه څه دی خدای پره نه منو کوي محبت مور بنیاد باندې نه منو کوي چې مور سره مینه خور سره مینه کولې سره دغه بیس باندې نه دی هغه دغه بیس باندې بنیاد یې ښه دی د عایشې او فحشې والا چې هغه ته خور نه ته مور نه هغه ټیکرای اوچت کړي هغه بېحیتوب څه دی پرشان کی ځکه دغه ویلنټاین مو اسلام بنیاد باندې منع کوو ځکه چیرې ځنه کسان خامخا توجیهات یا ګنډې ورچوي یا څه طریقې سره کوي هغوی ته زه صرف یوه خبره وم که ته واقعا مسلمان یې که واقعا شیعه یې ویلي 20 جمادی ثاني د ورمنې زهرا ورځ نه دی ډیټ اف برث نه دی مغې ورځې څه دی په کار دی ته د ښځې والا ورځ منو که مور ورځ منو که یا یکم ذوالحج باندې د ورمنې زهرا د علي عقد شوی د نکاح د دا ورځ د هغه دپاره مقرر کړه مو دپاره آیډیال څه چونکې زه شیعه یم زه مسلمان یم ورمنه زهرا دی ما دپاره آیډیال ویلنټاین نه دی ما دپاره آیډیال لیبرلیزم نه دی ما دپاره آیډیال امریکا نه دی چې هغه عایشې او فحشې والا میدان ګرموي دې وجې نه خپل ځوان ته دا اشاره دی چې کوشش دا وکړئ چې خپل ځان محفوظ وساتئ د بدترینه ګناه د زنا څه هم ګناهان کبیرهونه دی هم ورځې قیامت انسان ډېر بد بوی خیږي دې حوالې سره چې اذا کان یوم القیامه چې کله ورځ د قیامت شي دا دوره بد بوی دی چې حتی جمیع الناس په هغه ورځ قیامت دغه بوی نه دوره تکلیف کې وي چې حتی سلیوي خستله به هم خلکو ته مشکله وي پروردګار نه دعا ده چې خدایه دغې عظیمې ګناه نه ګناه کبیره نه موږ ټوله محفوظ وساتلی کې آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته